चैनल सब्सक्राइब के नन چې کوم دی ټاپک زموږ سره دی سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز کې سیفلس. څه شو ټاپک زموږ سره سیفلس. سیفلس څه شی دی؟ سیفلس چې کوم دی دا موږ سره ایس ټي ډي دی. ایس ټي ډي مین سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز چې دا چې کوم دی د سیکس په ذریعہ د میل نه فیمیل ته یا د فیمیل نه میل ته چې کوم دی دا ټرانسفر کیږي. دا ډیزیز چې کوم دی دا کنټیجیس دی. کنټیجیس مین چې د یو نه چې کوم دی بل ته لګي او عموما چې کوم دی د ټرانسمیشن د څه په ذریعه دی؟ ټرانسمیشن دی د سیکشوال انټرکورس یعنی د سیکس په ذریعه چې کوم دی د میل نه فیمیل دی د فیمیل نه میل ته چې کوم دی را ټرانسفر کیږي. دا سیفلس چې کوم دی دا بیکټیریل ډیزیز دی. بیکټیریل ډیزیز مین چې د دې کازټیو ایجنټ دا څه د وجې کاز کیږي؟ د دې کاز چې کوم دی هغه بیکټیریا ده. ٹھیک ده. اوس دلته کې چې کوم بیکټیریا ده هغه د بیکټیریا کم ګروپ دی نه هغه سپایروکیټ بیکټیریا ده. او سپایروکیټ بیکټیریا کې چې کوم دی ځان له چې کوم دی موږ سره خپل نوم دی ټریپونیما پیلیډم. د دې بیکټیریا د وجې چې کوم دی دا کاز کیږي. څه شو او دا بیکټیریا چې کله باډي ته راځي د دې بیکټیریا ټارګټ سایډ بسي دا په کم ځای باندې چې کوم دی اٹیک کوي. د دې بیکټیریا د موږ په باډي کې چې کوم دی ټارګټ سایډ چې کوم دی هغه آی دا هارت دی برین دی جاینټس دی سکن دی او سی ان اس دا هغه ایریاز دي په کوم باندې چې کوم دی د بیکټیریا د موږ سره اٹیک کوي. څه شو و د دې بیکټیریا چې کوم دی انکیوبیشن پیریډ وسونه چې کله زموږ باډي ته راشي انکیوبیشن پیریډ. انکیوبیشن پیریډ پیژنې څه دا وایي؟ نه پیژنې. انکیوبیشن پیریډ دی وایي چې کله ته یو پیتوجن ته ایکسپوز شي مطلب دا پیتوجن ستا باډي ته را دن نشو. څه شو او بیا دیکھتا کې چې کوم دی خپل کاروي شروع کیو پتا کې علامات ښکار شي سیمټمز ښکار شي. نو د چې کله دن نشو او سونه ټایم کې دی سیمټمز ښکار کوي نو دغه ډیوریشن د موږ څه وایو؟ انکیوبیشن پیریډ. نو د انکیوبیشن پیریډ چې کوم دی دا 2 to 4 ویکس دی. مطلب 2 هفتونه والا څلور هفتو کې چې کوم دی په خپل ځان خی چې زرا غلې ما او ما در کې کاروي شروع کړې دا ځان خپل علاج وکا ګینه بیا به خیر نه. صحیح ده. و د سیمټمز د سیفلس علامات بسې موږ ته بسنګ په درګه چې د کستا سیفلس دی. د سیفلس چې کوم دی خپل درې ټایپس دي. پرایمري سیفلس دی سیکنډري سیفلس دی او ټرشري دی. نو په درې موډو کې چې کوم دی بیل سیمټمز دي. نو ول موږ راځو پرایمري سیفلس ته. پرایمري سیفلس کې بسې پرایمري سیفلس کې به چې کوم دی موږ سره څنګه علامات وي. ٹھیک ده. نو دې چې څنګه راغی 2 to 4 ویک کې دنه به د خپل سیمټمز خي. دا سیمټمز سری چې کوم زمونږ د باډي سایټ چرته چې دا ټریپونیما پیلیډم دا را دن نشوه کم لوکیشن ته سری کم لوکیشن ته چې کوم دی دا بیکټیریا د موږ سره رینټر شوه. لایک فور ایگزامپل وایم چې دا یو کس دی څه شو او د دې ریجن ته چې کوم دی دلته دا ټریپونیما پیلیډم چې کوم دی د بیکټیریا څه شوه دا دلته کې چې کوم دی د تا رینټر شوه. چې د باډي کوم ځای ته دا انټر شوه کوم ځای کې انټر شوه دې ځای کې پرزنټ شوه نو په دغه سایډ کې به دې جوړی شینکر. څه به جوړی؟ شینکر چنکرې وایي شینکر. نو شینکر به دې جوړ کړي. شینکر څه شی دی؟ دا شینکر زموږ سره وي سمال هارډ نوډیول وړوکی یو بال سخت یو بال لایک سټرکچر وي. خدا شینکر چې کوم دی دا بسې دا به پینلیس وي. پینلیس مین دی به درد نه کوي. شینکر جوړ شو او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دی رینټر شوی دی په هغه ځای کې کوم ځای کې وردن نشو په دغه ځای کې به شینکر جوړیږي. نو بعض اوقات یو ځای کې جوړ شي بعض اوقات ډېرو چې کله ډېرو ځګونو کې جوړ شو پوه شي چې په ډېرو ځګونو کې بیکټیریا سره د انټر شوی ده. د بیکټیریا چې کوم ځای ته ورځي هلته به دې شینکر خامخا جوړوي.
څه شو او شینکر چې کوم دی هغه پینلیس دی څه شو او دا پرایمری سیپلس دی نو دا شینکر چې کوم دی دا په خپل within 3 to 8 week یا 6 week 3 to 6 weeks تاسو بوک چې کوم دی اټ لیکلی خو 3 to 6 week کې دنه دا شینکر چې کوم دی دا بس شي دا به ډیساپیر شي شینکر بس شي دا به ډیساپیر شي ٹھیک نه وس چې شینکر کله ډیساپیر شو نو دا چې کوم پرسن او چاته شي دا شو اغا بالکل سکی ان نوټس د غریب ته پته مونږ لګي ځکه چې دا شینکر چې کوم جوړیږي دی اکثر په هایډن ایریاز کې جوړ شي یعنی په ریکټم کې جوړ شي یا په دغه چې کوم دی فیمیل ریپروډکټیو ټریک کې جوړ شي یا میل یورترا کې دنه چې کوم دی او سایډ ته جوړ شي څه شو نو دې دنه جوړیږي او بیا واپس په خپل ختم هم شي ډیساپیر هم شي مطلب واپس د څه شي د دې چې کوم دی واپس د شینکر هیلینګ وشي هیلینګ مطلب دی واپس ټیک شي و دې هو ټیک شو دې څه شو ټیک شو خو دوباره چې کوم دی په د باندې وسو دویم اٹیک کیږي نو دویم اٹیک چې کوم کیږي هغه بیا موږ وایو سیکنډری سیپلس اوس به صحیح اوس به زموږ سره راځي سیکنډری سیپلس کې به صحیح سیکنډری سیپلس د دنه چې کوم دی الیکشن ته ایڈوانس هم دی چې کله پرایمری سیپلس ختم شو څه شو نو موږ سره به چې کوم دی د انکیوبیشن پیریډ مطلب د باډي د انټری نه پس within 6 to 8 week 6 to 8 week پدې کې بدن د نس شروع شي سیکنډری سیپلس په شروع شي نو په سیکنډری سیپلس کې به غټ سي غټ علامت به سي ریشز به جوړ شي تانه به کوم دی جوړ شي څنګه چې ماشومان اکثر پیمپرو کې پاخه شي کنه ریشز دا شان ریشز به جوړ شي خو دا ریشز چې کوم دی فرست اف ال دا په ټرنک باندې وي شاته ملا به چې کوم دی د بټول سي دا به ریشز نه ډکې بیا دا ریشز چې کوم دی دا به سپریټ شي په هول باډي باندې په ټول بدن باندې به دا ریشز شي دا به سپریټ شي ایون چې زمونږ د هند پام چې کوم دی د لاس تلی چې کوم دی په دې کې بم چې کوم دی ریشز جوړ شي او دغه شان زمونږ د فوټ چې کوم دی سول د خپو تلی چې کوم دی هغه کې بم دا ریشز چې کوم دی دا جوړ شي خو یو خبر وي چې دا ریشز چې کوم دی دا ریشز دا بسې دا ریشز بنان ایچي بي نه چې مين د بخارخ نه کوي د بنه ګریږي ټیک شو بیا چې کله ریشز ډیر شو ون باډي کې دی سپریټ شو نو بیا وسه کېږي بیا بدته چې کم دی وشي فیور بخار ورته راشي صحیح شو ټمپریچر به وجود کې صحیح شو وسه تاسو سیکنډری سیپلس د علامات رااله کدی ټریټمنټ نه کوي کدی انټي بایوټیک نه یوز کوي ټریټمنټ نه کوي بیکټیریل ډیزیز ان انټي بایوټیک به یوز کوي کدی ټریټمنټ نه کوي نو دا ډیزیز به خپل چې کم دی بیا شي دی به یو بل پیس ته انټر شي چې هغه ته موږ وایو لیټنټ پیس یو بل مرحله د انټر شي چې هغه ته موږ څه وایو لیټنټ پیس به کیسي دا به ان سیمپټومټیک یا سیمپټومټیک وي پدې کې به بالکل هیڅ قسم علامات چې کوم دي پدې کې نخ کاری دي به بالکل ټیک ټاک کاری اس مساله باندې فشو او لیټنټ پیس چې کوم دي په ټایم ارلی ایئر ټو ډیکاډز مطلب د یو کال 2 3 4 5 نه والا د لاسو کالو پورې ټایم چې کوم دي راغستی شي ست په دې وجود کې چې کوم دي دا به موجودي نو د لیټنټ پیس چې کوم دي د ایئر ټو ډیکاډ مطلب د یو سو کال نه والا 10 12 سال پس چې کوم دي د پروتي بیا به دی رويخ شي نو چې دی کله رويخ شو نو دی به کومه مت دی بل پیس ته وړي چې هغه ته موږ وایو ټرشري یا فائنل پیس اخیری مرحله نه اخیری مرحله چې کوم دی دغه د خطرناک کې دي شي میډیکلی دا به کمپلیکیشن کاس کوي مسالې به کاس کوي ځکه چې په لاست مسله کې چې کوم دی دا بیماری چې کوم دی د اٹیک کوي ست د باډي په امپورټنت باډي پارټس باندې لایک په سبانه د اٹیک کوي په برین باندې د اٹیک کوي ست په سپاینل کارډ باندې څه شو دا شند باندې کوي په سمانی په هارت باندې په سکن په جاینټس په لیور
نو ستا د باډي امپورټنټ پارټ چې کوم دی هغه به دې څه کي هغه به دې ډیمیج کي ټیک شو چې کله د ستا د باډي پارټ چې کوم دی هغه ډیمیج کو صحیح شو نو بیا چې کوم دی دې ته کوم وګورو نو دا 15 نه والا 30% پورې هغه چا کې دا کاس کېږي چې کله چا د سیکنډري سیپلس ټریټمنټ ونکو او ټریټمنټ یې خارجان دي خرچه په ډېره نه راځي صحیح ده او ټریټمنټ یې سره ټریټمنټ یې چونکې بیماری د بیکټیریا د وجې لګي نو ټریټمنټ یې زموږ سره اینټي بایوټیک دی کوم اینټي بایوټیک دی پنسلین کوم چې فرست ټایم ډسکور شوی صحیح شو نو دا د دې چې کوم دی علاج دی سیپلس سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی بیکټیریا د وجې لګي او 3 سټیج دی صحیح شو او ټریټمنټ یې چې کوم دی هم ایزی دی اچھا دیکھیے کرونک ان نیچر خبره کې کرونک ان نیچر دلته دې ته وګورئ ها کرونک مونږ وایو چې کله یو بیماری طویل دورانیه پوری ډېر ټایم پوری وي نو دلته ته وګوره چې دلته سیکنډري سیپلس کله وشو څه شو او بیا دې چرته انټر شو لیټنټ فیس ته لاړو کو لاندړو سونه ټایم دی year to decade د شپږو میاشتو نه وړي موږ ته کرونیک وایي څه شو نو دی په کلونو بس چې کوم دی واپس بیا راښکاره شي پتا کی دا څه دی دا کرونیک دی طویل دوراني لپاره دی وایټ سپریټ خو موږ دلته وی کنه چې دا ګوره هول باډي کې چې کوم دی څه شي وری دی سپریټ شي په دې وجه دا څه دی وایټ سپریټ دی څه شو وایټ سپریټ مین ون باډي کې خوريږي او کرونیک مین چې دا طویل دوراني والا دی موږ په باډي کې بغرزي راګرځي ریسپیکټر مونږه د نمخ کې چې کوم دی یو بیماری کې ویری مو څه شو ګنریا کې مونږ ویلو هغه سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز او دم سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی نو د ریسپیکټر چې کوم دی اولنی دی ملټیپل سیکس پارټنر چې د ډیرو خلکو سره سګي سیکشوال انټرکورس کوي یو یاري نه یارانه دی صحیح ده نغې ته به دا مسله چې کوم دی کیږي دویم نمبر چې کوم دی کدی ته چې کوم دی صحیح نیو پارټنر نیو سیکس پارټنر نوې سیکس پارټنر ورته راغی میلاو شو ورته بل چا سره لینک واچو صحیح ده او پته وته نشته هغه ته چې کوم دی دا ډیزیز سیپلس ورته شته نو هغه نه وته چې کوم دی راسي کېږي دا به ورته ټرانسفر کېږي صحیح ده او تھرد کې چې کوم دی previous other STD دینه مخکې وته چې بل څه ډیزیز وي سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز هیستوري کوم ګورو د دې مخکې چې کوم دی بل څه سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز وي نو الریډي هغه بل سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز والا امیونټي چې کوم دی کمزوري کړی وي نو دا چې کوم دی پارس کا فیکٹر کیدا نو دا درې قسم خلکو د بچ کم دی دا سیپلس بیماری زیاته کیږي ملټیپل سیکس پارټنر د چاوي او نوې یار ځان لګوري نوې پارټنر ګوري او دریم چې کوم دی مخکې نو د سبب سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز ریسنټلی دا غي نه ریکور شي نو امیونټي به ویک وي